السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د سایفر کیس فیصله پرون یو ځل بیا ونشو جی. د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته جج سره څه بحث مباحثه هم کړې ده، خولې ورسره هم وخلې ده، په هغې باندې به هم خبره کوو چې په کومه خبره باندې د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته او جج ابوالحسنات یو بل سره مطلب لګتي شوي دي. کومه داسې خبره وه د عمران خان وکیل ولسوي، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته سعودي عرب چې کوم بادشاه محمد بن سلمان پاکستان ته راتلو، نو د هغه دوره چې کوم ده یا ملتوي شوې ده یا کنفرم نه ده، هیڅ پته نه لګي. چونکې انډیا چې کوم G20 یو غټ پراجیکټ و، هغې کې هغه شرکت کړی دی. انډیا ډېره مخ په ترقۍ روانه ده. یو داسې کوریډور د مونږ چې کوم CPEC ته د هغې نه شلګون یو غټ پراجیکټ روانوي جي. ځان سره خپل یورپ چې کوم دی هغه هم انډیا سره لینک کړی دی. داسې یو کوریډور بندوبست هغه کوي. که چېرې په دغه پراجیکټ کې کامیاب شي، نو راتلونکي لس کاله پس په تاسو ګورئ انډیا کېدای شي په ایشیا باندې، اوس هم انډیا په ایشیا ملکونو کې مخ په ترقۍ روانه ده. او راتلونکي ټایم کې به تاسو ګورئ چې پاکستان خو به ولاړو مړه سخت ښکاري نه، بادرنګ به وله پاکستان نه ښکاري. دا په کومه ترقۍ چې روان یو زموږ په ملک کې چې دا کوم بس به هم نه وایم، زما طبیعت خراب شي چې زه د خپل ملک له وګورم او بیا د خوا کې چې موږ سره کوم ګاونډیان ملکونه دي چې په کومه هوا کې ساه اخلي، هغه هوا کې موږ هم ساه اخلو. چې کومه روټۍ خوري موږ هم خورو. خپلته یو رنګې حالات یو دی، خو زموږ ملک کې بل رنګې حالات دا زموږ دغه دله دلګان چې کوم دي، د دله سیاستدانان چې کوم دي، دوی په وجه زموږ حالات دیزي ته رارسېدلی دي. په هغې باندې بیا خیر باد کې ډسکشن وکړو. خو محمد بن سلمان چې کوم دی هغه پاکستان ته لا تر اوسه پورې نه دی راغلی. یو صحافي دا خبره هم کړې ده چې د محمد بن سلمان رور چې کوم دی یعنی عمران خان، هغه وایي عمران خان ته رور ویلو، د هغه رور وایي په جیل کې، نو په دې وجه باندې هغه پاکستان ته نه راځي جي. بل د عمران خان چې کوم وکیل دی نعیم پنجو ته، هغه جج ابوالحسنات سره چې کوم بحث مباحثه کړې ده، په هغې باندې به هم لږ ډیټیل سره خبره وکړو. د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته نن پرون جج ابوالحسنات ته ویلي چې د دې کیس فیصله خو تا په 13 هفته کې سناوله. تا وی چې زه به 13 هفته دی وی چې د دې کیس فیصله به زه سناوم، او تر اوسه پورې تا د دې کیس فیصله سناو نه کړه. نو وورئ جي جج وله څه بیان، جج وله څه جواب ورکړی. جج وله وی نعیم پنجو ته نه تپوس وکړو چې تا واده کړی که نه، نو نعیم پنجو ته ورته وی چې نه جي ما واده نه دی کړی. نو بیا وله جج وی چې کله ته واده وکړې که نه، نو بیا به درنه تپوس کوم چې د کور نه د واده نه پس کور کې نور هم ډیر ضروري کارونه وي، او زما وایي ښځه بیماره وه، د هغې بیمارۍ په وجه باندې ما یو هفته چوټي وکړي. دومره غټ جج چې کوم وي، منم د ښځه چې بیماره وي، نو کیدای شي ښځې ورله ویلی چې چوټي راواله او بس تا نه بغیر زما ګزاره نه کېږي. دا غټ خلک دي د پاکستان د سپریم کورټ جج یا د های کورټ جج به. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې دی څه کمې دی، څه کمې ولا نشته دی. خو بیا هم خیر هغه دغه رنګ خبره کړې ده. او بل ریپورټ داسې هم راغلی دی چې د جج کور والا یعنی ښځه بیماره وه، نو په دې وجه باندې جج چوټي کړې وه. خو نن هم د عمران خان د کیس فیصله ونه شوه، او جج وویل چې د دې کیس فیصله په 14 سپتمبر باندې کېږي. مطلب نن 12 تاریخ دی، 2-3 ورځې پس په پته ولګي چې آیا په سایفر کیس کې عمران خان رها کېږي نه رها کېږي، یا بل کیس ور باندې جوړېږي. تر اوسه پورې خو داسې اپډیټس نشته. کله جج په چوټۍ وي، کله جج بیماري، کله د عمران خان چې کوم مخالف وکیل یا بیماري. نو ګورو به ډیلی ټیکټس چې کوم دی کمپلیټلی یوز کېږي. نو راتلونکي ټایم کې چې څه هم اپډیټ راځي تاسو سره به شریک کوم. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.